بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاسي ګهمه په دې اوس وخت کې چې کوم وخت کې د سپریم کورټ دا فیصله لا راغلی نه ده، سبا 11 بجې به د هغې فیصله کیږي، خو د هغې نه څه نه معمولي داسې ریفرنسز راغلل او د هغوی هغه د اشاراتو او د کنایو نه داسې پته لګي چې په 90 ورځو کې د الیکشن طرف ته خبره روانه ده. د بینچ نه هغه چیف جسټس چې په کوم باندې اعتراض شو هغې د بینچ نه بیل شول او د 15 ججانو اوس بینچ پاتې شولو. دغه بینچ چې اوس څه فیصله وکړي د ټولو به قابل قبول وي او می بي چې دا هم دقې دپاره د چیف جسټس دا فیصله شوي وي چې که دې باندې سبا فیصله که راملله نو بیا به د دې نه انکار کیږي. په دغې وجه باندې هغوی کیدای شي چې ځان د دې نه بیل کړي او دا ښه خبره ده، دا یو ښه سټپ دی. خلک ورته په بدل نظرونو باندې ګوري، خو زما په خپل ذاتي رای باندې دا ښه خبره ده، ځکه چې په جج باندې اعتراض وشي نو بیا په کار نه ده چې په هغه په خپل بینچ کې بیا هغه کینی او هغه بیا فیصله ورکړي، ځکه چې اعتراض پې وشو نو بیا پې د فیصلې هغه استحقاق د هغه ختم شو. یو دویمه خبره، که الیکشن طرف ته خبره لاړله نو الیکشن کې به بیا عمده ورځې حسابیږي چې کوم نه په 14 جنوري باندې او په 24 جنوري باندې چې کوم دا ډیزالف شوي د اسمبلیانې د کې پي او د پنجاب، بالکل د عمق ورځې نه به حسابیږي چې کوم ورځ نه هغه ډیزالف شوي دي. د گورنر د پاسه اوس د دوانو د حاجی غلام علي او بلیغ الرحمن سے په دوانو په سر باندې تلوار لټک رہی ہے، دوانو ته مسله کیدی شي جوړ شي، ځکه چې د دوی د دسخط توجه نه دا اوسه پورې الیکشن ډیلی شوی، دې ته مسله جوړېدی شي او یو ورکوټ شانتي بل یو کنفیوژن پکې هم پیدا کیدی شي. دغه طرف ته ډیرو خلکو خیال نه دی، ستاسو دا خیال هغه طرف ته مبذول کومه چې کیدی شي می بي دا اقشان وشي چې لکه څنګه د یوسف رضا ګیلاني په کیس کې شوی وه چې یوسف رضا ګیلاني په دغه وجه باندې ختم کړی شو، هغه باندې توهین عدالت هغه دغه ولګېدلو، نو هغې نه پس چې کوم دی بیا راجا پرویز اشرف راغی هغه هم اخت نه لیږلو. زما داسې خیال دی چې د غلام علي او د بلیغ الرحمن نه پس چې کوم نور گورنران راشي که دی اخوا کړل د چیف جسټس د فیصلې نه پس کیدی شي چې هغوی هم دا الیکشن ډیټ ورنکړي. دا خبره به عمق شان لټکاویږي. دا هم پاسیبلیټي ده چې کیدی شي چې اسمبلیانې واپس بحال شي او واپس عمق ستمبر ته یا اکتوبر ته خبره ورسیږي او دا الیکشن چې کوم د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی دی دا یوځای شي. د دې سره سره نن د شعیب صاحب گرفتاری وشوله، امجد شعیب صاحب ریټایر جنرل دی، د دې دا په خپل ویلاګز هم کوي او تبصرې هم کوي. په یو بولډ ټي وي باندې د عمران ریاض سره د هغوی یو پروګرام کې داسې خبره وشوله. زه په خپله د دې خبرې مذمت کوم چې داسې نو پکاره، خو په دې ځای کې یو پوینټ دا دی چې امجد شعیب صاحب لم داسې الفاظ استعمالول نو پکار. هغې چې کوم الفاظ استعمال کړل دا هم د سیول نافرمانۍ په زمره کې راځي. زمونږ په شان خلکو له د دې خبرو کې احتیاط پکار دی، ځکه چې مونږ د کیمرې والا خلک یو او دا کیمرې والا دا خلک چې کوم دي د دې ویوز شته، دې ته خلک ګوري، دې خلک فالو کوي او د امجد شعیب صاحب خو ډېر فالورز دي په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې، نو پکار دا چې هغوی له داسې الفاظ استعمالول نو پکار. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.